الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجلس دا عالمانو بسر زرشي ومجلس دا عالمانو بسر زرشي کسوکلوٹا ویاکانی دا سهرا. او زه رحمان د هر عالم حلقه بگوشیم، زه رحمان د هر عالم حلقه بگوشیم، که اعلی دی که اوسط دی که ادنا. ټول ملګری په جمع باندې درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زما محترم مسلمانان ورونو، مبارک مونږ او تاسو ټول چې د دغه علاقې او د دې سیمې په یو مبارک ځای کې په یو عظیمه اداره کې جمع شوو، او د دې مجلس نسبت ډیر عظیم نسبت دی چې د قرآن شریف د ختمونو سره تعلق دی. او په دغه مجلس او تقریب کې مونږ او تاسو سره په دغه اداره کې د دې علاقې بزرگان او مشایخ هغوی تشریف فرما دي، بالخصوص د دې علاقې او زویم د دې ټول نوخار د ضلع او د سیمې چې فخر دی او ښایست دی او زینت دی. استاذ العلماء دی او د عالمانو استاذ نه بلکې د عالمانو پلارم دی. ټول بچی او خاندان الحمدلله عالمان او قاریان صاحبان دي. حضرت شیخ مولانا محمد نثار صاحب دامت برکاتهم او اسٹیج باندې موجود علاقائی او ملمانه سپینګری، بالخصوص ما سره زمونږ د اکبرپوري علاقې یو جید او ممتاز عالم دین زمون قابل قدر مشر شیخ الحدیث مولانا محمد اشفاق صاحب حفظه الله ورعاه دغه مجلس کې موږ سره شرکت کړی دی. الله پاک زمونږ استادو د ټولو د حاضری قبول وګرځي او دا ویل او ریدل ټول د خپل رضا سبب وګرځي. او موږ تاسو ټولو د پاره د بچو د پاره د دې د والدینو د پاره او بالخصوص د دې ادارې د پاره الله د خوشحالۍ او د کامیابی سبب ذریعہ وګرځي. محترم دا د بچیانو صاحبانو موږ او تاسو سره مینه او محبت دی. زه خپل ما د دوی سره ملاقات ډېرې کمې کېږي، خو زه ورسره ډېره غایبانه مینه ساتم، محبت ساتم. نیکان صالحانو خلکو سره تعلق ساتل، مینه ساتل، محبت ساتل، دا د انسان خپله فایده ده. احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. نو دا د ډېر عظیم نسبت والا خلک دي، سلسله وار د یو ډېر عظیمې کړۍ سره تعلق ساتي. نو زه خپل قابل قدر رور او خایس او فخر زمون سترګې پې یخېږي، زړه پې یخېږي د هغوی په خبرو، د هغوی په مجلس او د دغې ادارې روحي روا، د دې ټولې سلسلې او د خاندان او د خدمت روحي روا جناب حضرت مولانا چې پیری طریقت هم دی صاحبزاده حضرت سید مقصد علی شاه باچا صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغوی ته په دغه کامیاب پروګرام باندې او د ماشومانو په دې ختمونو او مجلس باندې مبارکبادي پیش کوم. الله دې وله په ژوند او صحت او صلاحیتونو کې نور هم برکت نصیب کړي. محترم مشایخ موجود دي، ما ته صرف د میلمستیا او د حاضرۍ په غرض دوه خبرې راکړې. زما عادت او طبیعت هم د خبرو نه وي چې مشران موجود دي، مناسب دا وي چې انسان د هغوی نه واوري. خو د موقع مناسبت سره قرآن شریف آیات مې درته ووي
قرآن شریف کې الله نبی کریم علیه السلام مبارک ته ارشاد فرمایي دی ته واز او نصیحت کوه مسلمان او مؤمن بنده ته نه واز نصیحت پیدا رسوي. دا داسې مجلسونه د خیر نه خالي نه وي. قرآن شریف د ختم په موقع باندې دعاګانې قبلیږي. نو نن انشاءالله چې موږ او تاسو اخر کې دعا پورې شریک شو او رخصتي کوو نو د دنیا او د دین او د آخرت ټولې ګټې به انشاءالله ځان سره حاصلو. او موږ او تاسو په تشو جوړو باندې راغلي خو د خیر او د برکت او د ثوابونو ډک جوړې به انشاءالله ځان سره وړو. او دا پاک ماشومان چې د قرآن شریف په ختم باندې مشرف شو د دې والدینو ته مبارکبادي پیش کوو چې د حضور د فرمان موافق هغوی ته په آخرت کې د الله جل جلاله د طرف نه په اکرام او اعزاز په شکل کې د نور تاج په سریږي. زما محترمو دې بچو ته به الله په آخرت کې څه ورکوي. په دنیا ول دونه بهترین عزت ورکړی دی. په دې مجلس کې ډېر ماشومان ناست دي خو چې د کومو بچو د قرآن شریف ختم سعادت حاصل کو په ختم قرآن باندې مشرف شو تاسو د هغوی د لباس ته وګورئ د هغوی د کوارو ته وګورئ د ښکلو ښکلو پټکو ته وګورئ. د انسان روح خوشحالیږي. انسان وایي چې زه دې وړو ته بار بار ګورم کتو سره زړه ته سکون میلاویږي. زما محترمو دا د معاشرې هغه خلک دی دا علما طلبا دا حفاظ دا قاریان صاحبان دا زمونږ او ستاسو د دې معاشرې زینت دی. دا د معاشرې ښایست دی. قسم دې دا زه نه ویم دا جناب رسول کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي څنګه چې اسمان په ستورو باندې ښایسته ښکارېږي حضور مبارک وایي داسې د ځمکه په عالمانو باندې ښایسته ښکارېږي. که اسمان خایس او زینت ستوري دي انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. نو حضور او فرمایل زما د امت عالمان که تاسو په ځمکه باندې د ځمکې ستوري کتل غواړئ نو دې مبارکو خلکو ته وګورئ. دا د ځمکې او دا د معاشرې ښایست دی. زما محترمو علماو سره تعلق ساتئ علماو سره مینه ساتئ. قسم دې دا زمونږ او ستاسو خیرخواهان دي. نن د مختلف شعبجاتو نه دلته خلک راغوښتلي شوي دي. راشه ما سره په ختم کې شریک شه. نو د باچا صاحب خو د ماشوم د ختم په خپله کولی شو چې د ماشوم د الف نه تر یا پورې الحمد نه تر والناس پورې ټول سبق په دغه مدرسه کې وي. د جامعه مهربانیه استاد او معلم دام کولی شي چې اخیری صورت د خپل ماشوم ته وایي دعا ورته وکړي او رخصت یې کړي چې زه د تارو جبې نه راځم د اکبرپورې نه راځم څوک د کوړي نه راځي څوک د نوخار د یو طرف نه څوک د بل طرف نه په دعوت باندې راځي. دا د دوی من سره احسان دی. څنګه چې د ادارې او د ټرست نوم مهربان او مهرباني ده زما محترمو دا د دې من سره مهرباني ده چې نن موږ او تاسو په دغه مجلس کې د شرکت سعادت حاصلو او څونه خیر او برکت موږ ته ملاویږي دا د دې حضراتو د دعوت په برکت سره. نو د دوی به شکریا ادا کوو خپل احسان به په دوی نه وراړو د دوی به شکریا ادا کوو چې موږ او تاسو داسې د نیکانو او بزرګانو د قرآن شریف د خدمونو په تقریب کې شریک کو. الله دې ولا جزای خیر ورکړي. نو یو به په ژوند باندې تر څو چې جمدیو د علماو سره به تعلق ساتو علماو سره به مینه ساتو علماو سره به محبت ساتو. او دویم زما محترمو په دنیا کې بس دغه واحد یو کتاب قرآن شریف دی. دا د انسان د هدایت دپاره الله دې ځمکې ته رالیږلی دی. قرآن شریف کې الله قرآن باره کې وایي هدی للمتقین هدی للناس. دا د خلکو د هدایت دپاره ما لیږلی دی. یخرجهم من الظلمات الى النور چې تاسو د کفر او د شرک د تیارو نه تاسو د جهالت او د خرافات او رسومات او د بدعات او د تیارو نه هغه په نور د اسلام باندې په نور د ایمان باندې په نور د طاعات باندې ښایسته کړي او تاسو منور وګرځئ. نو دې وخت کې موږ تاسو سره صرف یو ذریعہ د نجات قرآن دی. قرآن به زده کوو قرآن باندې به ځان پوهه کوو د قرآن شریف تعلیم به حاصلو او په قرآن باندې به عمل کوو او قرآن به بل مسلمان ته کوشش وکړو چې زموږ ستا په وجه باندې بل مسلمان هم د معاشرې هغه قرآن خوانه وګرځېږي. زما محترمو د صحابه کرام خو ډېر لوی خلک وو. صحابه کرام خو داسې شخصیات دي چې هغوی ته په دنیا باندې د جنت زیرې میلاو شوي دي. صحابه کرام خو داسې مبارکې هستیانې دي
چې هغې ته خو قرآن شریف کې الله ښکاره اعلان کړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. لیکن موږ او تاسو چې په دې صحابه کرامو کې کم صحابي حالت ګورو، د کم صحابي اعمال ګورو، د کم صحابي طاعات ګورو، زما محترم او دغه زندگی ګورو او دغه د قرآن سره نسبت ګورو، نو ډېر نایاب او ناشنا دی. زموږ استاد په صحابه کرامو کې د ټولو نه د ټاپ درجې صحابي چې د دې امت د ټولو نه بهترین دی په اعتبار د درجې او رتبې سره، چاته به چې د جنت او دروازې کولاویږي په دې امت کې به چې څوک ړومبي جنت ته ځي، او هغه مبارک شخصیت چې حضور وفرمایل ما د ټولو خلکو د احساناتو بدلی په دنیا کې ورکړي دي، خو د صدیق اکبر رضی الله عنه ما سره